عزیزانو پدی انبیاء علیہم السلام کی یو عظیم پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام تیر شوه داغه عمر یو زر 50 کالا او 900 کالا هغه خپل کلی او خپل علاقې ته په پیغمبري جبه باندې تبلیغ کړي 900 کال حاشا وکلا دومره بدبخت قوم چې په 900 کال کې کل بل سلويخ کسه مسلمانان شوي نور ټول کافر حتی کہ خپل زوی وو عام کافر د پیغمبر زوی چې الله ته منظور نه ده هدایت نکیږي ورته عزیزانو 900 کال پس چې د نوح علیہ السلام بالکل زړه خله تراغه نو الله پاک ته التجا وکړه او د قوم ته خیره وکړه قال نوح رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا اے پروردگارا دزمکه په سر یو خاوند کور پرې مدي خدایا داسې طوفان او عذاب براولي چې د کور لوټه مخکاره نشي د پیغمبر خیروا الله ورته فرمایل چې ته کشتای جوړه کا نوح علیہ السلام لرګی را پیدا کړو کشتای جوړول شروع قوم به ورته راغی چې دا څه کوي نوح علیہ السلام به ورته وی چې دا کشتای جوړوم او یو عظیم طوفان را روان دی تاسو ټول بغیر کېږئ او زبدي کشتای کې د قوم به وخندل هل به دته وګور طوفان برازي او مونږ بغیر کېږو د بکشتای کې د خبرو ته ګور او به خندل نوح علیہ السلام ویلی چې یا الله دا بدبخت قوم خو الټه ما پورې خان دي الله ورته فرمایل چې دوی ته وایا چې فلیضحکوا قلیلا وليبکوا کثیرا لغون دی وخاندای بیا ډېر جاړي اوسم لګ وخت او خاندي بیا بداسي جاړی چې ټول عمر بم جړا سو کراټینګول نشي نه بزرګ وای کنه وای غافل پاس کا سودا کړه نن دیوار دی غافل پاس کا سودا کړي نندوار دې ما خو سودا وکړه د بلتون په دکان غافل پاس کا سودا کړي نندوار دې ما خو سودا وکړه د بلتون په دکان خبر نام چې د بلتون د ټګي کار دی
که سودا کې دغه دی وخت. نو ورته وی فلیضحکوا قلیلا ولیبکوا کثیرا، لغون دی وخاندئ بیا به ډېر ژاړئ. داسې به ژاړئ چې څوک به هم ژړا رکاولی نه شي. دوی به په یو بل ټېلې ووالئ راځه مړه د ملیانو خبرې. اوس خو هم په پاکستان کې د صوبه سرحد د خلقو یقین راغلی که نه؟ چې که الله د نوح علیه السلام د طوفان ذکر په قرآن کې کړی دی، نو اوس خو په پاکستان کې طوفان په سترګو وینئ لګیایي که نه؟ نو کوم الله چې په هزاره او په پنجاب کې طوفان راوستی شي، هغه الله په پېښور کې نشي راوستی؟ اوس خو په سترګو ګورئ که نه؟ د نوح علیه السلام خبرې خو زه د ملیانو خبرې وې، قصې وې. اوس خو په سترګو وکته. $100 بلین نقصان تر پرونه پورې وشو. 100 بلین حساب وکړئ. بلین پیژنئ؟ د میوزیک سنټر د دکان نه کیسټ خو به پیژنئ که نه؟ د آرامتوب چې د جمعې په شپه یې کورونو ته وړئ. زه خو هره ورځ د سوټمارې زامن د جمعې په شپه ګورم. خو پیژنئ؟ 1,10,00,000 وایا 1,10,00,000 او 1 بلین ازی گوشتوان یا اماما خبر 10,000 او 600 کلی. بیا د غرونو تودې چې پیرا پریوتی دي نو ثابت کنه اعلان دی خخ کړی دی، د خخېدو ضرورت هم نشته. بیا یو بل کمینه پنته وګوره، نور وزیران زی نو په هلیکاپټر کې زی. په هلیکاپټر کې زی او بیا کیمرامینان او ٹی وی سٹیشن والا ځان سره بوتلی، یو طرف تا 100 بلین نقصان پاکستان ته وشو، او بل طرف ته د ټي وی او د کیمرامینانو چې څومره اخراجات وی، یا یو غنټه چې هلیکاپټرو چلیږي د 40,000 روپو تیل خوري. نو پاس نه پیداسي ګرځي چې پورا تباہ شوي کلا بچي. سما ته وایا چې ستا کور وران شي او زه درشم، نو زما په اومه پیړۍ د نالتي چې زه کیمرې والا ځان سره بوزم چې راځه زه دا وران کړی زه ګورم، زما فوټو باسه چې خلک یې وګوري چې خانم راغلی او کتور. نو ما وی چې دا خدای ولې داسې وکړه؟ هر وخت په خطر کې اوسئ. ستا د توربیلې د بند هم دیوالونه خوځي لګیا، که توربیلې ګړک وخوړو
بیا به نه پیښور وي او نه به مردان وي او نه به چارسده وي او نه به خلیل وي او نه به مومند وي او نه به څه وي یو ځړک او خدای له